پشلم رمضان مازیګر کینا ماښام نور ډوبېدو نه مخکې کینا او بیا د اختر اعلان چې وشي دقې پورې کینا دې وخت کې به د مسجد د حصې نه بهر وځې نه. موږ پښتو کې په چار دیوارۍ دننه دې ټول ځای ته مسجد وایو جومات وایو خو داسې نه ده. د جومات حال برنډه او صحن چې په کم ځای کې مونځ کېږي نو دقه مسجد دی. او دې چار دیوارۍ کې دننه د امام کمره د طالب کمره سبیل غسل خانه او د پیزار ځای دا مسجد نه دی. دیتا فنای مسجد وی نو سبیل تا خو آدس چاردام لطلی شی و لوخ وینزلو لنشتلی لوخ لبن ورزی لاس وینزل خلقانگالول دی لبنزی آدس چاردام لبزی او دا امام کمره و دا طالب کمره دیتا بنزی دا مسجد ندی دا فنای مسجد دی کلالی نو اعتکاف بده مات شی پیزار ځای ته اسې مزه او د اسماتي دپاره بهر تلی شي چې کوم ځای د زړه غواړي نو هلته به لاړ شي خپله تقاضا پوره که بیا به واپس راځي. زنانه په کور کې ځان لا یو کمره کې ځای جوړ کي او هغه ځای کې به منظم کوي هلته به خوراک هم کوي هلته به سملي هم او د دغې کمرې نه به زنانه بهر وځي نه. و کله کله د اختر نه ورځ دو مخکې دا زنانه د کوټو صفایي کوي لوښي لرګي شوکیس درې وغیره دې نه ټول لوښي رابار کي او کمره صفا کي. نو چې کومه مشره بیبي پکې ناستې هغې ته یې بیبي راوځه چې دا ځای لږ پاک کړو بیا به ته دننه شې چې راووته نو اعتکاف یې مات شو روځي به نه. او کله دا مشره بیبي په خپله وایي چې تاسو کار کوئ زه به هم د سره کار وکړم نو دا هم ورسره بار روځي نو اعتکاف یې مات شو. نو زنانه به د دې خپلې کوټې نه بهر راوځي نه صرف اودس چاردام اودس ماتول دی له به روځي نوره به راوځي نه نور د کور کارونه به پې هم څوک کوي نه. لکه د کمرې نه چې ووتله اعتکاف یې ماتېږي. نو په صحیح طریقې سره اعتکاف دپاره مسایل زده کول لازمي دي. دغه د اعتکاف ورکوټې کتاب دی هر څوک که ځان له اغوښتې شي نو بهتره ده. مفتي عبدالرؤف سکروي صاحب کتاب دی هر کور کې دې پروت دی او هر جومات کې دې وي. اعتکاف والا ځوانان د ځان سره موبایل په جومات کې نه ساتي ځکه چې دی خو به ناست دی اعتکاف ته چې الله ما وبخه خو دی په موبایل کې لوبې کوي او په دې کې هر قسمه ناروا لوبې شته ټوله ورځ په دې مشغول دی نو دی خو دعا ته جوړ نه شو.